90 سیکنډز کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زایمه همیرا مهوش. خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې ده چې ټول سرکاري ملازمینو او پنشنرز ته روانې مارچ میاشت تنخواه او پنشن اختر نه مخکې ورکول کیږي. د خزانه محکمې مطابق دا ګام د اختر لوجې پورته کړی شوی او تنخواه د 1 اپریل په ځای 14 مارچ باندې ورکول کیږي. خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل آفریدي په مشرۍ کې د پیښور جنوبي برخې لپاره آوټر رینګ روډ منصوبې په اړه مهمه غونډه شوې چې پکې 10 کیلومتر طویل پیښور جنوبي برخه کې آوټر رینګ روډ تجویز کړی شوی. د منصوبې تر مخه ښار کې د ټریفک دباو کې کمی او تجارتي هلو ځلو کې فروغ راوستلی شي. ایران او اسرائیل ترمنځ تاوتریخوالي له وجې ایران کې میشته پاکستان وګړو واپسي سلسله نن په 9 ورځ هم جاری ده. نن ورځ هم 53 کسان حفاظت سره وطن ته ستانه شوي دي. پیښور کې د بلدیاتي نمایندګانو تنخواه او پنشن عدم ادایګۍ خلاف 2 ورځ هم احتجاج جاری دی او ټول دفتري کارونه معطل کړی شوي دي. په ټول ملک کې د ایل پی جی نرخونو کې نمایه اضافه ریکارډ کړی شوې ده. ایل پی جی مارکیټینګ اسوسییشن مشر مطابق مارکیټ کې ایل پی جی فی کیلو نرخ 250 نه 350 روپۍ ته رسیدلی دی. دې وجه عالمي صورتحال او سپلای کې کمی ښودلی کیږي. صوبایي کابینې غونډې وروستو د خیبر پختونخوا ټول سرکاري او نجي تعلیمي ادارو ته حکم جاری کړی شوی چې جمعه او هفته به ادارې بند وي. دا ګام د تیلو فراهمۍ کې کمی له وجې اخیستل شوی چې مقصد یې غیر ضروري ایندھن استعمال کې کمی راوستل دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.